الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وأصحابه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبنا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك. محترم حاضرینو، یقینا ماته ډېره خوشحالي میلاو شوه چې ما د صاحب مبارک دویمه مدرسه هم ولیده او د هغې د طلبا سره مې ملاقات هم نصیب شو. زه به هم د دې موقع په مناسبت سره د قرآن یو څو خبرې غوښتل غواړم. الله دې فعل ما لره او بیا تاسو لره توفیق در نصیب کړي. محترمو حاضرینو، قرآن مجید لره الله تعالی ډېر زیات فضیلت ورکړی دی او فضیلت به یې ولولې نه ورکړي چې دا د الله تعالی کلام دی او په کوم پیغمبر چې نازل شوی هغه د انبیاو سردار دی او په کومه شپه چې نازل شوی هغه د ټول نه بهترینه شپه ده لکه الله تعالی په قرآن مجید کې پارا نمبر 27 سورة الواقعه آیات نمبر 77 کې فرمایي انه لقرآن کریم چې بېشکه دا ډېر لوی شان والا کتاب دی. هم دغه شان د ډېرو حدیثو مبارکونه د قرآن مجید فضیلت ثابت شوی دی. محترمو حاضرینو، امام ترمذي په جامع الترمذي شریف کې یو حدیث را نقل کړی دی. روایت دی د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه. دی فرمایي چې محبوب علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې چا د قرآن مجید نه یو حرف ولوستلو د هغه لپاره یو نیکي ده او د یو نیکۍ 10 ګونه اجر دی. او زه دا نه وایم چې الف لام میم یو حرف دی، بلکې الف لام میم 3 حرف دي. الف ځان له حرف دی، لام ځان له حرف دی او میم ځان له حرف دی. الله تعالی صرف په یو الف لام میم سره 30 نیکۍ ورکوي. دغه شان امام بیهقي او امام ابن ابي شیبه یو حدیث را نقل کړی دی. روایت دی د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه. دا مبارک فرمایي چې محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایل چې د جنت درجه دا د قرآن د آیاتونو تعداد کې برابر دي. که چېرې قرآن والو کې څوک جنت ته داخل شي د هغه نه بره درجه به د هېڅ چا هم نه وي. محترمو حاضرینو، د دې حدیث نه دا معلومیږي چې الله تعالی قرآن مجید لره دومره فضیلت ورکړی دی چې څوک دغه قرآن خپل کړي او حلال یې حلال وګڼي او حرام یې حرام وګڼي او په دغه قرآن باندې عمل وکړي یعنی اهل القرآن، نو الله تعالی به دغه انسان له په جنت کې دومره لویه درجه او مرتبه ورکړي چې دونه لویه درجه او مرتبه به د بل هېڅ چا هم نه وي. محترمو حاضرینو، دغه شان امام ترمذي په ترمذي شریف کې یو حدیث را نقل کړی دی. روایت دی د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه نه. د مبارک بیان کوي چې محبوب علیه الصلاة والسلام دی بیان کوي چې محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایل چې الله تعالی فرمایي چې چا د قرآن مجید د مشغولیت د وجې نه زما ذکر ونه کړو او زما نه دعا ونه غوښته، نو الله تعالی فرمایي چې دله به زه د دعا غوښتونکو نه زیاته ورکم. او د الله تعالی د کلام فضیلت په نورو کلامونو باندې داسې دی لکه څنګه چې د الله تعالی فضیلت په مخلوقاتو باندې دی.
محترم حاضرینو دغه شان امام ترمذی په ترمذی شریف کې یو حدیث را نقل کړی دی روایت دی د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه دی فرمایي چې محبوب علیه السلام وفرمایل چې د قیامت په ورځ به قرآن ویلو والا راشي نو قرآن به عرض کړي چې ای ربه دې ښایسته کړه دته به د عزت تاج ور په سر شي بیا به قرآن وایي چې ای ربه دې نور هم ښایسته کړه دته به د عزت هلې کپړې ور واغوستلی شي بیا به قرآن ووایي چې ای ربه د ده نه راضي شه نو الله تعالی به د ده نه راضي شي او بیا به ورته وویلی شي چې قرآن وایه او د جنت په درجو باندې برځه او د هر آیات په بدله کې به ورته نیکي ورکولی شي محترمو حاضرینو دغه شان امام بیهقی په شعب الایمان کې یو حدیث را نقل کړی دی محبوب علیه السلام مبارک وفرمایل چې زړونه هم زنګ نیسي لکه څنګه چې وسپنه زنګ نیسي چا عرض وکړو چې د دې صفایي به په څه سر راځي محبوب علیه السلام ورته وفرمایل چې د دې صفایي به د قرآن په تلاوت سره او په مرګ یادولو سره راځي محترمو حاضرینو قرآن مجید لره الله تعالی ډېر زیات فضیلت ورکړی دی په قرآن مجید سره د انسان زړه ته اطمینان حاصلیږي دغه شان قرآن ویلو سره د انسان د زړه نه زنګ ختمیږي او قرآن مجید د ټول لوی دولت دی دغه شان دا قرآن به د قیامت په ورځ شفاعت کوي د دغه قرآن په شفاعت سره به انسان جنت ته داخلیږي محترمو حاضرینو یو طالب لده قرآن زده کولو سره دا هم پکار دی چې د هغه اخلاق ښایسته وي چې د کم طالب اخلاق ښایسته نه وي نو هغه ته بیا سبق نه یادېږي محترمو حاضرینو زه به د اخلاقو په باره کې یو څو خبرې کول غواړم او بیا به انشاءالله د خپل تقریر ختموم محترمو حاضرینو محبوب علیه السلام ټول د دین خدمت دا په خپل اخلاق قسم ظلمونه کړي محبوب علیه السلام چې کله طایف ښار ته لاړو د طایف خلکو له د دین دعوت ورکولو له طایف خلکو محبوب علیه السلام ته ډېر زیات تکلیف ورساو او په کاڼې یې وویشتو او خپې مبارکي ولې زخمي کړې او فړې مبارکي د وینو نه ډکې شوې چې کله د محبوب علیه السلام بدن مبارک ډېر زخمي شو نو په یو باغ کې فنا واغستل الله تعالی جبرائیل علیه السلام راولېږو او د جبرائیل علیه السلام سره هغه فرشته هم راغلي وه کومه چې په غرونو کې ډیوټي کوي محبوب علیه السلام ته یې عرض وکړو چې تاسو حکم راکړئ موږ طایف په خلکو دا غر راوچت کړو او دوی به پرې حراق کړو د محبوب علیه السلام د اخلاقو حسنۍ ته ګوره چې بیا محبوب علیه السلام دوی ته اجازت نه ورکوي او ورته ویې فرمایل چې دا نه پوهېږي او د دوی په اولاد کې به داسې خلک پیدا شي چې هغو به په ما ایمان راوړي محترمو حاضرینو دغه له محبوب علیه السلام ښه اخلاقو چې دومره ظلم باوجود هم ټول معاف کړل ځکه خو الله تعالی په قرآن مجید کې په پارا نمبر 29 سورة القلم 3 نمبر آیات کې فرمایي وانک لعلی خلق عظیم چې بېشکه تاسو د اخلاقو په اوچته مرتبه باندې فائز یې محترمو حاضرینو د محبوب علیه السلام د اخلاقو مبارکو خو نه وه ځکه چې په تمام کائنات کې د ټول نه اوچتې مرتبې والا اخلاق هغه د محبوب علیه السلام محترمو حاضرینو امام بخاری په ادب المفرد کې یو حدیث را نقل کړی دی روایت دی د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه دی فرمایي چې ما د محبوب علیه السلام 10 سال خدمت کړی دی په دې 10 سال کې ما د محبوب علیه السلام اف قدر هم نه دی کړی او که ما ته به یو کار ووایي او هغه به ما ونه کړو داسې راته نه دي ویلي چې تا دا کار ولې نه دی کړی او که ما به یو کار وکړو او هغه به نه کول غوښتلو داسې راته نه دي ویلي چې تا دا کار ولې کړی دی محترمو حاضرینو د محبوب علیه السلام اخلاق هغه په دې لږ وخت کې بیانول ډېر ګران دي خو چې نن سبا هم کوم انسان خپل اخلاق ښایسته کړي دغه انسان الله تعالی کامیابوي ځکه چې اخلاق دا د انسان داسې جز دی چې داسې په چا کې هم پیدا شي نو پوهه چې دا کامل انسان دی او اخلاق دا یو داسې دوا ده چې دا د انسان دماغو ته او د انسان زړه ته غذا او تقویت ورکوي محترمو حاضرینو مسلم شریف کې یو روایت دی چې نیکي دا د ښه اخلاق نوم دی او بدی هغه چې دا ستا په زړه کې شک راولي
محترم حاضرینو، امام ترمذی فترمذی شریف کی اور روایت را نقل کړی دی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې په تاسو کې بهترین کس هغه دی چې د چا اخلاق ښایسته وي. محترمو حاضرینو، په دې باندې قرته نور حدیث هم یاد دي، خو د ټیم د کمی د وجې نه دا خپل تقریر یو څو خبرو ختمول غواړم. وعلین البلاغ.